الكريم لكن إنه بشك شان لا يفلح الظالمون دا نتیجه نو خلاصه دا ده چې دوی اعتراف الله باندې کوي یا تکذیب دا ظلم دی دا ظلم دی او ظلم ویلی شي وسع د شی په غیر د خپل محل کې دا د دې محلات دی دا ظلم دی او قانون دا دی چې لا يفلح الظالمون اوس لا يفلح الظالمون الله کله نشته یوم دا ضرب د پاره دا لا يفلحو دی د دوی د پاره پله نشته یوم هغه ورځ نحشرهم چې موږ دوی راجمع کو جميعا ټول ثم نقول به ويل للذين اشركوا مشرکانو ته اين شرکائي کله دا ذکر کیږي زما شریکان کم دي د الله شریکان خو نه خو د دوی په خیال او کله دوی ته اضافت کی اين شرکاؤکم ستاسو شریکان چې تاسو شریکان جوړول الذين كنتم تزعمون چې ستاسو خیالو دا د الله شریکان دي ثم لم تكن بیا بنی فتنتهم دا فتنه ټکي په عربی کې مختلفو معنیو باندې راځي فتنه چې کوم ده پریب ته هم وي فتنه جواب ته هم وي فتنه عذاب ته هم وي امتحان ته هم وي دلته د فتنې نه مراد جواب دی ثم لم تكن فتنتهم بیا بنی د دوی جواب الا ان قالوا مگر دا چې دوی به وي والله ربنا قسم دی په خپل رب ما كنا مشرکین موږ نه یو مشرکان د خپل شرک نه به دوی انکار وکړي دلته خو دوی انکار کوي او کله به دوی د شرک اقرار هم کوي د دې نه مو جواب وړاندې د عبدالله ابن عباس په حواله ذکر کوو چې د قیامت عظیم الشان ورځ ده لہذا کله به دوی انکار هم کوي او کله به دوی اقرار هم کوي او سره دویم ټکی دا دی چې دا قیامت دی یو قیامت وي یو برزخ وي برزخ کې څوک انکار نشي کولی هلته چې د هغه باطن څنګه حقیقت دی هغه شانتې به دی وي وجه دا ده چې دلته پرشتې راغلي دي تپوس دپاره او پرشتې په ظاهر پوهیږي چې تا څنګه ظاهر جواب وکړو هغه شانتې به تا سره معامله کیږي په خلاف د قیامت نه هلته معامله په ظاهر یوازې نه ده یوم تبلی السرائر وحصل ما فی الصدور هلته باطن باندې فیصله ده او باطن باندې الله پوهیږي نو مشرکین دوی انکار کوي د خپل شرک نه د خپلو اعمالو نه الله بوله دا خوله بند کی او بیا به د هغې په ځای باندې هر یو اندام شروع شي نو هلته آخرت کې پوره اجازه ده والله ربنا قسم دې په خپل رب ما كنا مشرکین موږ نه یو مشرکان انظر وګوره کیف کذبوا علی انفسهم څنګه دوی تکذیب او دروغ وتړل په خپلو ځانونو وضل عنهم ورک بشي د دوی نه ما کانو یفترون هغه چې دوی دروغ جوړول ومنهم بعضې په دوی کې من هغه دی یستمع الیک چې غوږ دي تا ته راشي ستا خبره ووري خو دا پوهیږي په خبره نه وجعلنا ما ګرځولي علی قلوبهم د دوی پړونو باندې اکنتن پردې پړه مې وله پرده اچولې ده نو په حقیقت نه پوهیږي ناکنتن فردې ان یفقهوه الله یفقهوه چې دوی پې پویه نشي اوري خو خبره خو پوهېدل نشته کراهت ان یفقهو الله وی دا نه خوښم چې دوی پې پویه کم دوی کې طلب نشته وفي اذانهم او دوی په غوږونو کې وقره درونوالی دی ثقل دی نو خبره نه اوري وان یرو که دوی ویني کل آیت هر قسم نشانه لا یؤمنو بها په هغه ایمان نه راوړي حقیقتا حتی تر دې اذا جاؤک چې راشي ستا خواته یجادلونک تا سره بحث او مباحثه کوي یقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافران دي ان هذا نه دی دا قرآن کریم الا اساطیر الاولین مگر دا قصې د پخواني اساطیر اسطورة جمع ده لکه اعاجیب د اعجوبة جمع ده اکاذیب د اکذوبة جمع ده د اساطیر الاولین پخوانه چې کوم څیز نقل وي او عموما چې خلک د پخوانۍ قصې کوي نو زیات پکې د دروغو قصې شروع کړي نه دا د دروغو قصې دي وهم ینهون عنه هم کې ضمیر یا د مکې والاو ته راجع دی قریش نو وهم دوی ینهون عنه خلک منع کوي د پیغمبر نه څوک ورته راپرېږدي نه د مکې چې کومې لارې دي نو هغې بندي کړي دي په هغې باندې دا شرط وي که سړی مکې ته ځي نو دا به د پیغمبر سره نه میلاویږي
نو ینهون عنه خلک هم منع کوي چې هغه راشي حق ته وینأون عنه په خپلم ترې لرې وځي په خپله هم نه اوري گویا بیا مقصد د دوی متعدي جرم دی نه خو په خپله حق ته راځي او نه ورته نور پرېږدي یا هم ضمیر څه حضرات دا راجع وي د پیغمبر علیه السلام اعمام او ترونو ته کوم چې د هغه خاندان دی نو دغه خاندان ینهون عنه دی منع کوي خلک د تکلیف د پیغمبر نه بیا دا منع کولو کې فرق و کوم چې قریشو منع کوو نو هغوی ایمان ته نه پرېښودل خلک او د پیغمبر علیه السلام نسبیان ترونو ینهون عنه دی منع کوي خلک د پیغمبر نه د تکلیف نه څوک ورته څه نشي ویلی یو تری په سر کلک ولاړ دی نو آیا خلک خو تکلیف ته نه پرېږدي په خپله مني وینأون عنه په خپله ترې لرې وځي په خپله پې ایمان نه راوړي نه د ترونو شان دا چې په خپله خو ایمان نه راوړي خو خلک څوک تکلیف ته نه ورکوي کله چې د مکې والاو د پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړو دله دعوت ورکوو چې ته راشه مدینې منورې ته دغه موقع باندې پیغمبر علیه السلام سره خپل تره عباس صاحب موجود دی عباس صاحب مدینې والاو ته وایي مدینې والاو تاسو په دې خپله خبره باندې ښه سوچ وکئ سره د دې نه نیمه شپه ده عباس ایمان نه دی راوړی په دې وخت کې نیمه شپه ده د شپې چې کوم دی د شپې غونډ حاجیان اوده دي په مینا کې او په دې موقع باندې تره راغلی د وراره سره ګرځي ورته ویې مدینې والاو ښه خبره واورئ په دې ځان پویه کوي دا ګوره زما وراره دی هسې نه چې تاسو یې بوځئ مدینې منورې ته او هلته بیا امداد نه کوئ څوک ورته تکلیف ونه رسوي ورته ګورئ دا مکه کې دی چې دی چالم دعوت ورکوي هېڅوک ورته څه نشي ویلی د سره موږ ولاړ یو زموږ وراره دی چې دی څه وایي که منو که نه منو خو څوک ورته څه ویلی نشي دلته ښه محفوظ دی نو ترونو دغه کار و چې ینهونه خلک یې د تکلیف نه منع کول خو وینأون عنه په خپله هم ته لرې وتل ایمان یې پرې نه راوړو بیا چاته الله ایمان نصیبه کو هغه ایمان راوړو نو ترونو کې عباس صاحب ته الله ایمان نصیب کو حضرت حمزه ته نصیب شو وان یهلکون دوی نه هلاکوي الا انفسهم مگر خپل ځانونه هلاکوي وما یشعرون او دوی نه پوهیږي ولو ترا که وین اذ وقفو کله چې دی ودرولې شي علی النار د اور په سر جهنم سر ته ودرولې شول دغه وخت کې وینې نو لو ترا دا شرطیه ده جزا د هغې دپاره حذف وي ولو ترا که وین اذ وقفو علی النار لرأیت امرا عظیما ډېره لویه خبره به ته وینې دا دومره لوی لوی کافران دا د جهنم په سر ولاړ دي فقالو دی به وایي یا لیتنا افسوس دی موږ دپاره نوردو چې موږ واپس شوي وې دنیا ته یو موقع د دنیا بیا موږ ته راغلي وې ولا نکذبه وو په معنا د او سره دی یا خو د دنیا موقع موږ ته راغلي وې او لا نکذبه یا موږ د مخکې نه تکذیب نه وې کړی موږ د مخکې نه تکذیب نه وې کړی د ایمان سره راغلي وې نو څونه بخو آیا و په خپله معنا سره هم ویلی شي یا لیتنا افسوس دی موږ دپاره نوردو چې موږ واپس کړی شو دنیا ته ولا نکذبه موږ به بیا تکذیب نه کوو بآیات ربنا په آیاتونو د خپل رب ونکونه موږ به وې من المؤمنین د مؤمنانو نه بل بدا لهم بلکې ښکاره به شي دوی ته ما کانو یخفون هغه چې دوی پټول وړاندې چې کوم دی دروغ خبرې وي دا ټولې به ښکاره شي وحصل ما فی الصدور ولو ردو چونکې د الله علم دا محیط دی دی خو دا تمنا کوي که موږ دنیا ته بیا لاړ شو نو موږ به ایمان راوړو الله فرمایي زما په علم کې دي که تاسو دنیا ته واپس کم نو تاسو سمیږئ نه تاسو هغه کاږه خلک یې بیا به هم هغه شانتې په کفر ولاړې ولو ردو که دی واپس کړی شي دنیا ته لعادو نو بیا دی واپس کیږي لما هغه څه ته نهو عنهو چې د هغې نه دوی منع شوي دي د کم کفر نه منې هغه ته به بیا هم روانې و انهم بېشکه دوی لکاذبون دی دروغجن دي وقالو وی دوی ان هي نه دی دا هي ضمیر راجع دی هغه حیات دنیا ته ان هي نه دی دا حیات د دنیا الا حیاتنا الدنیا مگر صرف دا ژوند د دنیا دی او بعث نشته وما نحن منګ نه یو بمبعوثین پورته کیدونکي ولو ترا که وین اذ وقفو کله چې دی ودرولې شي نو لرأیت امرا عظیما ادرولې شي په حضور د خپل رب نو قال الله تو فرمی الیس هذا بالحق ایا نه د قیامت حق قالو دوی وی بلا بالکل وربنا قسم د په خپل رب چې دا حق دی
قال الله تو فرمای فذوقوا العذاب تاسو سکی عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کوم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. وړاندې د مکذبینو تذکره و، دلته هم د مکذبینو تذکره ده او د هغوی انجام او خسران ذکر کیږي. قد خسر الذين تاقی سره تاواني هغه کسان کذبوا بلقاء الله چې هغوی تکذیب کړو په ملاقات د الله. ظاهري طالب العلمانه داسې یو بل ته مغالطه ورکوي. قانون دی حرف جر په حرف جر نه داخلیږي او دلته خو با په لام داخل ده، دواړه حروف جر دي نو په یو بل داخل شول. نه جواب دا دی چې نه دا با په لام حرف جر باندې داخل نه دی، بلکې لام دا د جنسي کلمې دی. دا چې کوم دی باب د لقیه دی نو باب د جنسي کلمې نه ده او با حرف جر داخل شوی ده په لام باندې. مغالطه طالبان رقیله د څه صیغه ده که نه؟ نه د تاسو وایي را جدا صیغه ده، قاب جدا ده، لام جدا ده، دا بیا یو ځای شوي درې صیغې دي رقیله ورته وایي. حتی اذا جاءتهم الساعه کله چې راشي دوی ته قیامت بغتة ناڅاپه قالو دی به یا حسرتنا افسوس دی موږ ده علی ما فرطنا هغه چې موږ کمی کړی فیها په دې قیامت کې. فرته دا فرته ټکی که د باب تفعیل نه واخلې فرته یفرط تفریط کمی ته وایي، او که باب افعال نه واخلې افرط یفرط افراط بیا ویلی شي زیتی ته. فیها کې دا ها ضمیر څه شي ته راجع وایي؟ که دا راجع کې ته هغه حیات دنیا ته نو بیا دا فا ظرفیه ده، او که دا ها ضمیر ته راجع کې دغه ساعت ته قیامت ته نو بیا دا فا تعلیلیه ده. که ها ضمیر راجع کې حیات دنیا ته نو موږ وی دا فا ظرفیه ده. نو بیا معنا دا ده دوی به وایي افسوس دی موږ د پر علی ما فرطنا هغه چې موږ کمی کړی دی فیها په دې حیات د دنیا کې. د فا ظرفیه ده دغه حیات د دنیا کې مونږ کمی کړی دی، تیاری مو آخرت دپاره نه دی کړی. او که ها ضمیر ته راجع کې ساعت ته نو بیا دا فا تعلیلیه ده، دا بیا علت دی. دوی به افسوس دی مونږ دپاره علی ما فرطنا هغه چې مونږ کمی کړی لاجل الساعت دپاره د قیامت مونږ کمی کړی قیامت دپاره مو تیاری نه دی کړی. نو وهم یحملون اوزارهم دی بباری خپل بوجونه علی ظهورهم په خپلو شاګانو. دا بارول د بوجونو حسي دی او معنوي دی. حسي دی چې چا کم سیز پټ کړی دی هغه سیز بیا په شا کړی او راوړي به. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د غلول او د غلا خیانت نه منع کړی ده او بیا فرمایي چې کم سیز چا پټ کړی هغه به راوړي یأتی بما غل یوم القیامه. اشکال دا چې یو سړي دومره سیزونه پټ کړي دي، څاروي دي، غوا میخې دي، نو دا به څنګه راوړي؟ نو جواب مې وړاندې کړی چې دا بدن به وله الله غټ کړي. دا به دغه انسان نه وي، د یو کافر یو غاښ به دا د احد د غر په مقداري. نو چې یو غاښ دومره غټ دی په خوله کې 30 یا 32 غاښونه وي، نو چې خولې دومره ده چې په دې کې 30 د احد غرونه راځي، نو دا خوله به یې څومره وي، سر به یې څومره وي. نن ته خپلې سرمنې ته وګورې نو ستا دا سرمن پیړوالی که یو سړی ډېر سورب نه سورب وي خو د هغه دا سرمن پیړوالی 2 سوتره نه وي، دا 2 سوتره هم نه انچ ته نه رسیږي. نو انچونه او ګزونه هلته به د انسان دا سرمن چې کوم دی دا دونه پیړی شي چې په دې باندې به یوازې 3 ورځې په دې مزل کیږي. نو دا بدن بیا څومره غټ نه چې دونه غټ شو نو یو اوښ او 100 اوښان او 100 اوښان په شا کول دا څه دومره بعید چیز نه دی. دا حسي بارول دی. معنوي بارول دی، معنا هر انسان باندې د خپل عمل هغه ذمواري بار ده. د چې څومره څه بد اعمال کړي هغه ذمواري د په سر ده. یحملون اوزارهم الا خبردار سا اډیر بد دی ما یزیرون هغه چې دوی باری. وما الحیات الدنیا نه دی دا ژوند د دنیا الا لعب مگر دا لوبې دي ولهو اسباب د غفلت دي. وللدار الاخرة خامخا کور د آخرت خیرون دا غوره دی للذین هغه کسانو دپاره یتقون چې تقوا کوي. افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ قد نعلم تاقی سره موږ پوهیږو انه لیحزنک. دلته یو نحوی اشکال دی. تاسو دا وایي چې دا ان او ان په کوم ځای کې دا منصوب ویلی شي او په کوم ځای کې دا مجرور ویلی شي. نو د شمې نه راوالی او تر آخره پورې چې کم قوانین ذکر کوي نو هلته دا قانون وي.
باب د عالمه نه رستو چې ان راشي نو دا به مفتوح وای ان دا به مفتوح وای باب د عالمه د پاره دا ټکی وي وجه ولا بیا تاسو وای چې وجه دا ده کله چې دا ان راشي دا معنا ورکوي تحقیقی نو چې دا داخل شي په کم اسم او خبر باندې ان معنا تحقیق وي نو دا صرف د جملې تحقیق پیدا کوي جمله اقصی جمله خو صرف تحقیق پیدا کوي نو چې جمله اقصی جمله صرف تحقیق پیدا کوي نو جمله من حیث الجمله دا مستقل وي دا بیا د چا د پاره اعراب کې نه واقع کیږي او په خلاف د دې نه چې دا ان شي نو ان کې بیا قانون دی چې د جمله واخلي او مفرد ته وګرځي نو جمله نه پاتې کوي هغه واړی په تعویل د مفردی کې دا په دې ان او ان کې قانون وي نو چې هر کله قانون دې زده شو نو د باب د عالمه نه چې رستو راځي نو هغه ان راځي ان نه راځي وجه دی چې دا باب د عالمه دا مفعول غواړي بلکې دا افعال قلوب دي دوه مفعول غواړي نو چې هر کله دوه مفعول غواړي نو رستو چې کم کلام وي هغه د سره مربوط وي د مفعول وي نو لازماً به ته ان وایي چې رستو جمله دا په تعویل د مفرد وګرځي او دا غیر مستقله شي نو دا به د مخکې کلام سره مربوط ګرځيږي چې باب د عالمه ده او کته ان نه وایي ان وایي نو هغه خو هغه جمله مستقله د مخکې سره خو ربط نه نو د باب د عالمه د لپاره مفعول ورکیږي دا قوانین به د نحوه بنا په دې باندې دلته ان پکار دی چې دا مخکې نه باب د عالمه راغلی دی او دا روستو جمله به دا په تعویل د مفرد وګرځي دا به حیثیت د مفعول شي د باب د عالمه د لپاره بیا چې دا مفعول ګرځي اکه به ځان له قانون د شرح مئات عامل دی چې دا مفعول اول وګرځي او مفعول ثانی به تر وباسي او د بعضو رایه دا ده چې نه عمده باب د عالمه نه چې رستو ان راغلی یو اسم او خبر سره راوالی په تعویل د مفرد کې دا قائم مقام د مفعولین وګرځي بل مفعول ته ضرورت نه اعلم ان العوامل 100 دغه ځای باندې ترکیب کويش لہذا دلته ان پکار دی دلته خو ان راغلی دی نه دی نه جواب داده قانون عمدقه مسلم دی خو لیکن چې کله د ان اسم او خبر وي نو د ان په دې خبر چې لام داخل شي بیا التا ان ویل شي چې په خبر باندې لام نه نو د باب د عالمه نه بعد هغه به همیشه ان نه خو چې کله په خبر باندې لام داخل شي بیا د ان په ځای باندې ان ویل شي صاحب د رضی قانون ته اشاره کړې ده اعلم انه لذو عقل اعلم انه لذو عقل انه د باب د عالمانه اعلم نه رستو مجرور ویلې ده انه لذو عقل خبر باندې لام داخل ده دلته په خبر لام داخل ده نو دا نسب په ځای باندې دا کسره ویلې شو مجرور انه ویلې شو نو موږ پوهیږو بېشکه شان دا دی لا یحزنک غمجن کوي تعالی الذین هغه کسان یقولون چې دوی وایي ستا په شان کې الله فرمای دا خلک ستا په شان کې خبرې کوي په دې موږ پوهیږو تا خفه کوي ستا په شان کې ځکه خبرې کوي ابو جهل دی غونډو به دا وی چې وراره مونږ خو تا منو د نبوت نه وړاندې دته خو صادق وی دته خو امین وی بعد النبوت مرتبه تو هغه سي صادق او امین سړی د دې منو خدا ته چې کومې خبرې راوړې داد لنه منو دا ته چې کومې خبرې وایي چې قرآن دی او الله داسې وایي دا د لنه منو نو ځکه الله فرمایي فإنهم بېشکه دوی لا یکذبونک ستا تکذیب نه کوي تا خو مني تا ته امین او صادق وایي ولکن الظالمین لیکن ظالمان بآیات الله د الله په آیاتونو باندې یجحدون انکار کوي نه چې هر کله یحزنک تا خفه کوي نو پیغمبر ته الله تسلی ورکوي ولقد کذبت تاخی سره تکذیب کړی شوي رسول د پیغمبرانو من قبلک استانه مخکې فصبروا پس هغوی صبر کو علی ما کذبوا هغه چې د هغوی تکذیب کړی شوي و اوذوا هغوی ته تکلیف رسولی شوي حتی تر دې اتاهم نصرنا چې راغلی هغوی ته زما امداد ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلونکی د الله د کلمو ولقد جاءک تاخی سره راغلي تا ته من نبأ المرسلین واقعات او خبرونه د انبیاء دا غوی واقعات ته تراغلی لګ وړاندې بل صورت کې دا ډېر واقعات را روان دي و ان کان کبر
دوی ستا تکذیب کوي نو پیغمبر علیه صلات وسلام ته تسلی الله ورکړه مه خفه کېږه نو که په دې تسلی باندې پوه شوې چې تسلی د جو صبر وکړه ټیک ده اوس پر زور تسلی ورکوي الله ورته وایي زما خبره ده چې ته صبر کوه زما پیغمبره که بالفرض صبر نه کې ښه نو صبر کې ما خو ته تسلی درکړه چې صبر کوه چې صبر نه کې نو صبر کې ته همیشه دپاره په دې سوچ او فکر کې په دې حرص کې چې دا خلک ایمان ته راشي په دې ستا سوچي ښه نو چې ستا دا سوچ دی چې دا خلک ایمان ته راشي او ته دې غم راغستی زه خو ته یم چې صبر کوه خو چې خامخا ته بې صبري کې او د دوی ایمان کې ستا حرص دی زه ورشه دوی چې څه مطالبات دي هغه له پوره کړه مطالبات کوي یره جي نښه غواړي اسمانونو کې زه وخېجه راوړم دی نښې غواړي ځمکې نه ویښ ورکوشه دې ځمکې ته د ځمکې د ویښ نه وله راوباسو دوی چې څه مطالبات دي پوره کړه نو آیا ته کولی شي نو ښکاره ده چې دا د پیغمبر په وس کې نه نو الله فرمایي چې کوم څیز ستا په وس کې نه دی نو ته په هغې ولې خفه کېږې لعلک باخع نفسک مخکې را روان دي الله پیغمبر ته فرمایي ته په دې دومره غمجن شي چې ځان هلاک کې ځان مه هلاکوه ستا کار زما احکام رسول دي اخوا ته څوک ایمان راوړي او که نه راوړي په دې ځان مه هلاکوه یو ستا ذمهواري ده یو د الله ذمهواري ده ستا ذمهواري دین رسول دي دا ستا ذمهواري نه ده چې خلک د ایمان ته راولي نو بله د الله ذمهواري ده چې ایمان ته راولي او که نه راولي نو ان کانا کوي ان کانا دا ان مخفف د مثقل نه دی دلته پکې ضمیر او شان حذفي انه بشک شان دا د کان کبر علیکا د پتا باندې لوی اعراضهم د دوی اعراض د اسلام نه دوی د اسلام نه اعراض کی دا خبره پتا ډیره غټه ده نو چې ته صبر نه کې فإن استطعت پس کستا طاقت وي ان تبتغي چې ته ولټې نفقا یو سورې فی الارض په دې ځمکه کې سورې ولټې او په هغه کې لاړ شي او دوی چې څه مطالبه کوي ورشه راوړوله او سلمن یو اندر پایا فی السما طرف د اسمان ته او د اسمان نه له نشانه راوړې فتأتیهم بآیت ته راوړو راتلو کې هغې ته په نشانې سره نو الله فرمایي زه ورشله راوړه نو پته لګي معجزات نشانات همدارنګې د اولیاو کرامات دا د هغوی په وس کې نه وي که د هغوی په وس کې وی نو الله پیغمبر ته داسې ولي وایي زه ورشله راوړه ورشله راوړه چې ستا دا خلک غواړي دا د صفا غر د سرو کا او ستا په وس کې دي چې د سرو کې ومنوله مطالبه زه ورشه د سرو یې کوله نو د دې وجې نه د اهل حقو رایه دا د عقیده دا ده چې کرامات دا د اولیاو په اختیار کې نه الله کله وغواړي کرامات ورکي معجزه دا د انبیاو اختیار کې نه دا د الله خوښي چې کله وغواړي ولی ورکي نه غواړي چې نه ورکوي او دا معجزه چې څنګه د الله په اختیار کې دا کرامت د حیثیت په شان د معجزې وي دا د الله په اختیار کې که دا د پیغمبر په اختیار کې وی نو بیا الله دوی ته ولي وی چې ورشه راوړوله که نه فتأتیهم بآیات ولو شاء الله که د الله خوښه شوې لجمعهم دوی به جمع کړي علی الهدا په هدایت فلا تکونن پس ته مه کېږه من الجاهلین د ناپوهونه انما یستجیب الذین بېشکه قبلهیي هر سړی قبول نه وي قبلهیي هغه کسان یسمعون چې دوی اوري هغه خلک قبلهیي چې دوی اوري نو اوریدل خدا ټول کوي مسلمان کافر منافق مخلص هر یو سړی غوږونه شتي اوري دلته مراد سما د قبول ده سما د تدبر ده بېشکه اوري هغه کسان چې دی اوري په قبول سره او په تدبر سره او هر چې کافران دي د دوی حیثیت د مړو دی دا حیثیت د مړو دی او مړي والموتا یبعثهم الله مړي به الله را پورته کی نو دا جمدي چې کوم مسلمانان دي د هغوی حیثیت د تدبر او د کافرو تدبر نشته ځکه خو تاسو یسمعون سمای تدبر مراد ده او کوم چې دا کافران دي په دوی کې تدبر نشته لکه څنګه چې مړه کې تفکر او فکر نشته نو والموتا مړه یبعثهم الله الله به را پورته کی دا یو معنا ده دویمه معنا دا ده چې دا ایمان نصیب کول د الله اختیار کې دي دا تمام غیر مسلم دا پشان د مړو دي ایمان دا پشان د ژوند دی څنګه چې دغه ایمان نصیب کیږي د الله په اختیار کې نو چې کم کافر ته الله وغواړي هغه ته ایمان نصیب کړي نو ژوند ولا ورکي
نو دا تمام کافران په شان د مړو شو، دا په 1 کافران دي. نو لہذا والموتا یبدا مړه معنا دا کافران یبعثهم الله، الله یې پورته کوي په ایمان باندې. چاته ایمان نصیب کی نو دی را پورته که جمدی کو. ثم الیه یرجعون، بیا به الله ته واپس وي. وقالو وی دوی لولا نزل علیه، ول د نازلیږي په دې پیغمبر علیه السلام باندې آیت نشانه من ربه، طرفه د خپل ربنا. دلته مراد د نشانې نه هغه نشانات او معجزات دي چې کم دوی غواړي، هغه نشانات. هلو ولی کم چې دوی غواړي هغه نشانات، ورنه هر پیغمبر ته الله جل جلاله معجزات ورکوي. دا د الله قانون دی چې صبر انبیا را لیږي هغه ته معجزات ورکي چې د هغه صداقت په خلکو معلوم شي. دا د الله قانون دی، هر پیغمبر ته ورکوي. دویم نمبر، دا خلک کله مطالبات کوي د خپل فرمایش، نو بعضې الله پوره کړي، بعضې هغه نه پوره کوي، د هغه خپل حکمتونه. دوی مطالبه دا کوي د صفا غر لرې کا، دلته باغونه ولګوه. کله مطالبه کوي دا غر د سرو کا. اوس الله دا مطالبت ولی نه پوره کوي؟ د الله قانون دی چې کله مطالبه پوره شي او خلک ایمان رانوړي بیا له عذاب ورکوي. د صالح علیه السلام قوم مطالبه وکړه د دې کاڼي نه موږ له اوښه راوباسه. صالح علیه السلام دعا وکړه، کاڼي نه اوښه راووته، بلار به وه، لنګم شوه، فرمایش پوره شو. دغه خلکو ایمان رانوړو، بیا الله تمام لرې کړل او الله دې امت ته داسې عذاب نه ورکوي. نو دوی وی ول نه نازلیږي په دې باندې آیت نشانه من ربه، طرفه د خپل رب نه. قل ورته وی ان الله، بېشک الله قادر، قدرت والا دی، نازلولی شي داسې نشانه، علی ان ینزل آیتا، چې نازل کې نشانه، ولکن اکثرهم، لیکن ډېر د دوی نه لا یعلمون، دوی نه پوهیږي. وما من دابة، نشته هیڅ یو زنده سر فی الارض په ځمکه کې، ولا طائر، او نه یو مارغه، یطیرو چې الوزي بجناحیه په خپلو وزرو. هر مرغه الوزي، دا یطیرو چې ورسره ذکر کیږي دا نفي د مجاز کوي. اسنه چې تاسو ولا طائر یو مارغه، نو مارغان تیزه کې رواني، نه مراد د دې نه بګني تیز تلونکي خلک وي، نه دا مجازي معنا شوله. نه الله دا بندی نه په حقیقت باندې حمل د یطیر بجناحیه چې په وزرو الوزي. که دا انسانان دي که زناور دي که په ځمکه اوسیږي که په هوا مارغان دي، الا امم امثالکم، ستاسو په شان ته امتونه او جماعتونه دي. تم د الله مخلوق، دام د الله مخلوق دی. ما فرطنا فی الکتاب، من کمی نه ده کړی په کتاب کې، قرآن کریم کې تمام څه ذکر دی من شی چې څومره اشیاو ته ستاسو ضرورت دی. ثم الى ربهم، بیا به دوی خپل رب ته یحشرون، جمع کولی شي. والذین کذبوا، هغه کسان چې تکذیب کوي به آیاتنا، زموږ په آیاتونو باندې، صمون دی، کاڼه دي، بکمون دی، چاړاګان دي. نو ولې کافران تمام څه کاڼه وړاندې دي، د سره نه وړاندې دي او نه چې کوم دی کاڼه دي وړاندې دی. وی صمون دا کاڼه دي د اورېدو د حق نه، او بکمون دا چاړاګان دي د ویلو د حق نه. فی ظلمات، دا پراته دي په تورتم کې. من یشاء الله، چاله چې د الله خوښه شي، یضلله، دی ګمراه کې. من یشاء، چاله چې خوښه شي، یجعله، دی وګرځي علی صراط مستقیم، په لاره نیغه. ولوتوی ارایتکم، ما ته خبر راکړئ، ان اتاکم، که راشي تاسو ته عذاب الله، د الله عذاب، او اتتکم الساعة، یا راشي تاسو ته قیامت، د الله عذاب دنیا کې راشي، یا تاسو له مقدر کې او آن په خپل مرګ مړ شي، آخرت ته ورسیږي. غیر الله تدعون، آیا غیر د الله نه به تاسو رابلئ، ان کنتم صادقین، که یې تاسو رښتونی. بل څوک داسې شته چې تاسو راوبلئ؟ بل هېڅوک نشته، بل ایاهو، بلکې دغه یو الله تدعون، تاسو رابلئ. فیکشف، پس لرې کوي، به ما تدعون، هغه چې تاسو رابلئ، الیه، هغې ته. هغه تکلیف لرې کوي، خو انشاء، که د الله خوښه شي لرې کول، چا نه وغواړي جو لرې کړي. وتنسون، او تاسو هیر کوئ، ما تشرکون، هغه چې تاسو شرک کوئ. ولقد ارسلنا الى امم، تاقی سره ما لېږلي امتونو ته، من قبلک، ستانه مخکې، هغوی ته مې انبیا لېږلي وو. فاخذناهم، ما دې ونیول، بالبأساء، په تکلیفونو سره، والضراء، په ضررونو سره، لعلهم، دې دپاره، یتضرعون، چې دوی عاجزي وکړي. تکلیف انسان ته راشي امتحان دپاره چې په ده کې عاجزي پیدا شي.
فلولا پس ولی نوا اذ جاءهم کله چې راغلی دوی ته بأسنا زما عذاب تضرعوا چې دوی عاجزي کړي وې ولکن قست قلوبهم لیکن سخت شول د دوی ډونه وزین لهم الشیطان ښایسته کړ دوی ته شیطان ما کانوا یعملون هغه چې دوی عمل کو فلما نسوا کله چې دوی هیر کو ما ذکروا به هغه چې دوی ته نصیحت ورکولی شو کم نصیحت ورکوی شو د عذاب نه د بچاو دوی هغه هیر کو فتحنا علیهما کلو کړ په دې باندې ابواب کل شی دروازې د هر څیز حتی تر دې اذا فریحو چې دې خوشحالي وکړه بما اوتو هغه چې دې ته ورکړی شوي وو اخذناهم ما دې ونیول بغتة ناصافا فاذا هم بیا اچانک د دوی مبلسون نا امیده دا تمام احوال د انسان د امتحان وي نو الله وی یو ځل مې د دوی امتحان واغستو بالبأساء والضراء تکلیفونه مې راوستل مرضونه مې پې راوسته مال مې وله کم کو چې په دې تنګسیا باندې دوی ناکام شول بیا مې وله پراخي ورکړه هر څه مې په دې کوله وکړه مالداري مې وله ورکړه اولاد مې وله ورکړه په دې کې هم دوی ناکام شول نو خلاصه د کلام دی چې د انسان د احوال دی که نه د هر حالت دا امتحان وي کم انسان مالدار دی نو دا سوچ مه کوه چې الله تعالی صحت درکو مال درکو اولاد درکه مرتبه درکړه دا ستا ذاتي څیز دی نه چې د الله امتحان دی او چې کم انسان بیمار دی غریب دی بې وسه دی بې اولاده دی سوچ مه کوه چې ګینې ته په دې حال کې د امتحاناتو نه بچې دا هم ستا امتحان دی نو چې کم انسان په کم حالاتو کې پیل شي دوی په دې دواړو کې پیل شول فقطعن پس کټ کړی شو دابر القوم دابر ویلی شي د هر څیز ویښته ونه ده چې ته یې څانګې کټ کړې تنه کې کټ کړې نو احتمال وي چې بیا راشنه شي او چې کله دا ونه ته د ویښ نه وباسې نو بیا شنه کېدلو احتمال کټ شي نو الله وایي ما داسې کټ کړه که نه چې د شنه کېدلو هغه احتمال مې وله ختم کو نو هغه دا ده چې څنګه ونه ته د ویښ نه وباسې چې ته هر څه ختم کړل انسانان هم داسې دي بالفرض تا سړی پلار دی وله مړ که نیکه دی وله مړ که نو لاندې بچي شتي ویښې شتي نور به را زرغون شي او چې کله ته غټ او کچ دا غون لرې کې نو تا د انسانیت بیخ کټ کو څوک پاتې نه شو نو الله وی دا غون مې لرې کړل نو فقطع پس کټ کړی شو پرې کړی شو دابر القوم جرړې د قوم الذین هغه کسانو ظلمو چې ظالمانو دا ظالمان مې هلاک کړه اوس چې هلاک شي د الله عذاب ورته راشي نو موږ به په دې خفه کیږو چې دا د الله بندګانو هلاک شو الله به یې مه خفه کېږه په دې خوشحاله شه الحمدلله ثنا د الله دپاره رب العالمین چې پالونکی د مخلوق دی ځکه په دې باندې حمد او ثنا وایه چې دا کم چې د الله خلاف چلیږي دا د دې ځمکې دپاره د دې انسانانو دپاره د مخلوق دپاره نقصان دیه دی د دې حیثیت د کینسر دی یو سړی بیمار دی او لاس کینسر شوی دی اسپتال کې داخل شو لاس یې تېنه کټ کو علاج معالجه وشوله کور ته روغ راغلی خلک را روان دي مبارک شه نه لکه دغه خو لاس کټ شوی دی نو په دې لاس کټ کولو سوچا ته مبارکي وي د دا مبارکي چې ورته وي معنا دغه لاس تا دپاره نقصان دی هو هغه دنه لاړ اوس ښه شوي دنیا کې بېدینه خلک دا د دنیا د مخلوق دپاره نقصان دی دي نو چې دا لرې شو نو مبارک شه دا نور به چې کم دی دی ته الله ښه ژوند ورکړي دی له دغه ناسور نه او د دې کینسر نه خلاص شول نو ځکه الله وایي الحمدلله قل ورته وایي ارایتم ما ته خبر راکړئ ان اخذ الله که واخلي الله سمعکم ستاسو اورېدل قوت سامعه ده نه والي دا ټول کاڼه کي و ابصارکم قوت باصره والي دا ټول لاندې کي وختم او مهر ولګي علی قلوبکم ستاسو پړونو باندې دړه چې کم پویه ده دا دله کټ کي او ستا حیثیت د غو د میخې په شانته داسې بې عقله شي نو من اله څوک شته معبود غیر الله غیر د الله نه یاتیکم به چې دا تاسو ته راولي بل څوک شته چې دا دله بیا درکړي انظر وګوره کیف نصرف الآیات موږ څنګه بیانو آیاتونه ثم هم بیا دوی یصدفون دوی بندیږي قل ورته ارایتکم ما ته خبر راکړئ ان اتاکم که راشي تاسو ته عذاب الله د الله عذاب بغتة ناصافا ناڅاپه چې چاته پته هم نشته او دغه زلزله شروع شوله همداسې د کاڼو باران شروع شو او جهرتن یا ښکاره دا منه چې مخکې د هغې نښې شروع شي بیا داسې رفته رفته په قلار عذاب شروع شو
نو هل یهلکو نه هلاکیږي الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان هلاکیږي وما نرسل المرسلین موږ نه لیږو انبیا الا مبشرین مگر زیری ورکوونکي و منذرین او یروونکي وي فمن آمن چې څوک ایمان راوړي و اصلح اصلاح د عمل وکړي فلا خوف علیهم نه به یره په دوی ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي والذین کذبوا هغه کسان چې تکذیب کوي بآیاتنا زموږ په آیاتونو یمسهم العذاب رسیږي به دوی ته عذاب بما کانوا یفسقون په سبب د هغه چې دوی فسق کو ول ورته ویلا اقول لكم زه نه ویم تاسو ته عندي خزائن الله دوی فرمایشونه کول یره جي پکار خدا ده چې دا غرونه د سرو کې په قلار به دغه خرڅو ځان له به خوراکي مزې کوو ایله به د منځونو عبادتونو ته بیا وزګار شو او کم از کم چې زمونږ سره نه نو ته خو پیغمبر یې پکار ده چې تا سره خو ډېر مال وي ته به مالدار وې نو موږ ته پته لګېده چې دا ډېر مالداره دی دا غریبانان وظیفې به راوړي چانب چاندې کو دغه چاندو ارڅه نه به خلاص یو بس مولي صاحب یې ته ښه مالداره سړی په خلکو به دې خوراکونه هم کول چاپېره به نه د اکبر باچا لټان پراته نو اسانه خبره الله پیغمبر ته فرمایي ورته ووایه یو زما حیثیت دی یو ستاسو وایه زما حیثیت دا خو نه دی چې ګینې ما سره د دنیا خزانې دي زما حیثیت د دنیا خو دا نه دی چې ګینې په مغیباتو پوهېږم دا زما حیثیت خو نه دی چې زه فرشته یم دا زما کارونه نه دي زما کار چې کوم دی هغه صرف دقه څیز دی چې د الله پیغام ته